بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مسلمانانو، نن 1 جون 2025 دی. تاسو ته پته ده ندیم زما خلاف دویم کلیپ ریکارډ کړی دی، خو هغه په خپل کلیپ کې د تیښتې پوره کوشش کړی دی چې هغه بالکل د مناظرو نور په موړ کیندي او تختی ځان خلاصوي. مفتی غلام فرید هغه کوشتو لږ غونډه کې کار کړی او سړی څه په زور غونډه کې را مخامخ کړی وو، خو چونکې ندیم خو نافرمانه دی، مفتی غلام فرید ځان خپه کړی دی، نور کوشتې هغه ورکوي نو بس دغه زړو کوشتو خو به دغه زور و چې کلیپ دوی پې وکړل، نو دومره زور پکې نور نشته. ځکه هغه په خپل کلیپ کې ویلي چې نور کلیپونه به ګوره زه نه کومه. حالانکې تا ته ما وایس په پرېښودی په وټساپ مې سره رابطه کړل چې زما تا ته چیلنج درکړلی یا تا چیلنج راکړی ما قبول کړی دی. بس تاسو د ختم نبوت منکرین په دې موضوع باندې راشئ، زه د کال نه لګیم دا موضوع چېړم، د کم وخت نه چېړم او زه تاسو د پشان د ابو جهل کافر ویم په دغه موضوع باندې راشئ، تاسو عبارتونه درته پیش کوم، بس دغه موضوع شو راش کینو په د کله زی یو غرغری کړه بل ماره ته بیا وی چې صحیح ده څنګه چې هغه بل مناظره په عبارتونو شو و دی پر به هم د قشن په عبارتونو کې ته زما عبارت پیش کوو، بس تا پیش کوم، خو یو عبارت پیش کوو په دې کې توسل کلیپ کې او بیا چې دین وی چې نور کلیپونه باندې کوم، خو بس مارته وایس پر خو دغه جواب به راکړو، بس ټیم مو مقرره کړو په واتس اپ باندې ما سره رابطه کړی، جواب به راکړو کنه. خو چونکې د کشتیو زور ختم شو، د مفتی فرید دغه کشتو څه غونډه کې گزاره په سړی کې راوستي وه، خو بهرحال سړی غیب شوی دی، خو دې پرې انشاءالله خلاصېږي، رانه کمه پورې به ته پټېږي. اوله خبره دا کړې ده چې یاره مفتی منیر باره کې ستا شیخ دعا کړې وه او تا والا بیا تعویلات کړي دي او تاسو د انکار حدیث د وجې ویستې وه، نو تا ته زه هم دقه وایم چې د انکار حدیث د وجې نه بیا تا فتوی راغستې وې، ته وې زما سره ټول پاکستان د مدارسو فتوی دي، نو بیا د اکوړي خټک په مدارسو کې نه وه که دغه څه شی دی، دغه یونیورسټي ده او که دغه تا ته څه شی ښکاري هسې الفاظ زمانه بیا وباسي، بیا ته سخت الفاظ استعمالوي. د اکوړي خټک والا مشران وله تلي وو، ستا شیخ ستا د صوبایي امیر وله تللی وو، هغه جنازې له تللی وو، نو بیا دغه نه و خبر که ته وله دا وایي اکوړي خټک والا د هغو د قیدونه دغه د قیدونه نه و خبر، تا پې فتوا ترې راغسته د ټولو مدارسونه او هغه ته نه و خبر، ته چې اکوړي ته نه تلې او بینور ټاون له تلې او کوړي تا ته نږدې وه او ته وایې کوړي زما دارالعلوم دیوبند ثاني دی، هغې له ته فتوی نه تلې، نو پته ولګېده چې وروره کوړي والا په تا اعتماد نه و یا کوړي والا تا ته چې د شاخې تاخې ښکاري یا هغه تا ته مدرسه نه ښکارېده، هغه نه و خبر، ښه خبر و ستا شیخ صاحب شکیل الرحمن، ښه خبر و ستا د مشر د صوبایي مشر هغه خبر و، خو تللی دی ولا صاحبه دا بانه مه کوه، دغه تعویل چې ته کوم خپل مشر لګې هغه زما هغه مشر له قبول کړه. بله دی و چې اخوا دې خو به نه کوې، اصل موضوع لراشه صاحبه، اصل موضوع زما ستا په منځ کې دا ده چې جمعیت والا د ختم نبوت منکرین دي، دا ما د مخکې دا موضوع ویلی دا خو تا وضع کړی و دا قانون، اوس ته ولې د خپل قانون نه تښتې؟ تا نه وویلې چې څوک نبوت صفت د روح دی د جسد د نبوت منکر زه د جمعیت په کتابونو کې ورته وسخېمه، ته ولې اوس یېرېږې؟ داسې شرم دې لړلی دی چې جمعیت والا اوس په دې کې رسوا کېږي، جمعیت والا باندې به اوس د ختم نبوت د انکار فتوا راځي ستا د وجې نه، که تا کې غیرت راشه یا د جمعیت مشران دې ستا باره کې وضاحت وکړي چې دا سړی زمونږ کس نه دی، د د قول پیل موږ ذمهوار نه یو، نو بیا به موږ ته یادو جمعیت په نه یادو، ځکه چې تا خو زما د مخې د جمعیت نه انکار کړی، خو د هغې نه بعد ته د جمعیت په سټیجونو ولاړې، د هغې نه بعد ته د جمعیت نوم اخلي، جمعیت والا ستا نه وضاحت نه دی کړی، ښکاره اعلان د برات نه دی کړی، پش شوی، لیکن چې مشرانو د کوم پورې برات اعلان نه کړی دا فتوا په تا مرضی په جمعیت په مرضی، جمعیت ول د ختم نبوت منکرین دي. اصل موضوع دا ده که دا نه تاسو په شان د ابو جهل مشرکانی، اصل موضوع دا ده تاسو علماء دیوبند او صحابه ته کافر وای، اصل موضوع دا ده غیرت وکړه به دې راشه کنه، ته ما ته اوس وایي چې نه اصل موضوع دا ده چې تا ویلي چې جمعیت والا علم الغیب نبی السلام نه ثابتوي او الله یې نفي کوي، په دې به مناظره کوو. اګه دا خو ما ستا د کفر وجوهات وي، یو مې پکې دا ووایې ته اوس هغه یوه خبر رانیولې چې په دې خبره سره مناظره کوې بله به نه کوې، دا خو دې شوله که دوه ماشومان چې په جنګ ورشي کم کمزوری که نه دا کمزوری پکې د مخکې نه شرط ولګوي چې ورلته یې ښوده پکې نه، تا ته ځان معلوم دی چې زه کمزور یم په ده باندې کمزور یم او دی راباندې زورور دی، نه مخکې نه شرط لګوي چې ګوره بل عبارت باندې صرف علم الغیب عبارتونه به وي، علم الغیب به زما ثابت دی چې زه نبي اسلام نه څنګه علم الغیب منم، یا داسې چې ماشوم چې په جنګ ورشي او بل ورته وایي چې دلته یو کس بل سره په جنګ ورغلی و نو وایي چې چل هغه یو پیچاک ولګو وایي چې چل به پکې نه ته هغه چل کې صاحبه زما زه تا ته کافر ویم، زه ستا د کتابونو نه بخیم، ما مه به بند کوه چې ته ما ته د دې وجې نه وایه او دا مه وایه، دې خو داسې مثال شو لکه اوس چې انډیا حمله وکړو او پاکستان ته و چې ګوره جنګ به دې پرې کوو، خو په دې شرط به کوو چې ګوره فوج ستا فوج تکړه دی، فوج به نه مخامخ کې،
بس فضل الرحمن پارټي ودر مخامخ کا به زما سره جنگيږي ځکه هغه سم بیمانه دي ایمان هغه خرسي اسلام هغه خرسي خپل دین او مذهب هغه خرسي ملک بم خرس کی په ملک سودا به سره کو څه پیسې مې سو بول ورکو او ځان به سره جوړ کو نو سیبا زما د ملک حکومت پدانه و چې تل ونه کو زما حزدا زما کار دی چې زه څوک در مخامخ کوم فضل الرحمن خو زمونږ ذاتی کړه شه په هغه زمونږ دومره اعتماد نشته هغه خامخا خبره کوي تو زما سره مناظره کې نو ما پرېدا چې زه تا باندې کوم عبارت وایم هغه تمام ما باندې کوا چې علم الغیب غیب نور بنوي کته خامخا په یو موضوع مناظره کې مخکې وبتاي په یو موضوع د ختم نبوت شورشه او کته یریږي چې ودا واستاو یو زما نو بس صحیح ده یو عبارت ستاو یو عبارت زما په عبارتونو مناظره کو دی پره خود اوس برتاد څومره چیلنجونه ورکول چیرې دي چې دا عذاب قبر منکرین دي موږ دا ولې چې ودا وبستا یو زما ګوره زما مناظره الحمدلله دا کار خو کو کنه چې ته خو دې تیار کړی چې نه یو دا واستاو یو زما دا اوس پوری بتاوي چې تاسو چې په سمول مطابق قایلین باندې د شرپت ولا وای موږ دا ولې چې یو موضوع ستا یو زما خو په یو موضوع مناظره د صبر کې دي زما د ایرته دا اصول راوېستل چې یو موضوع بستا یو بزما صحیح د یو موضوع ستا یو زما در باندې دغه دا وشوه چې تاسو په شان د ابو جهل مشرکان یې د غړې ته دا وکړه چې څنګه د بل مناظره شو په عبارتونو باندې سو په دې عبارتونو باندې وشي خو یو عبارت پویو دا باندې چې تام عبارت و زم عبارت روان نه یو عبارت پته یو بزما چې دا غشته جواب نه شوي کنه بل عبارت لبنځي بل د خبر به دا کی چیرې دغه چې دی دا بلال چیلنج مخکې ورکړو جمعیت ولا کافر دي او پاغي مناظره شو اوس چې زه دا چې دا کوم پاغي مناظره کی ما چې کوم چیلنج ورکړو پاغي تاسو ما مناظره کړی پاغي هوته ری دي پاغي هوتا وی چې نه یو عبارتونه وتا واړه خبره پاغي چې کوم لیکل شو تاوی ته زما د مشرانو عبارتونه وې زه دفاع کوم هغه ته زما د مشرانو عبارتونه وې نو هغه خود سي مناظره شوی چې په عبارت مناظره شوی تا زما د مشرانو عبارتونه ولي ما ستا د مشرانو عبارتونه ولي بیا زما دا پتا سو پاتو چې ما ته پښند ابو جهل مشرکان یې په دې مستقل خو په دې مناظره نه شوی کنه خو په عبارت شو چې ما ستا د مشرانو کفر او شرکی عبارتونه خودل کنه ته نر شپاغه کې دا کوم عبارت چې دفاع کړی دا نو سیو په اغي باندې تا دوکه کړو په اغي باندې مستقل د مناظره نه شوی چې صرف ستا په عبارتونه شي په اغي کې تا دا غړم دا وکړو په ما وجه دا وکړو ما د خپل مشرانو دفاع کړی دا خلکو غتلی دا اغي باندې چې دا بنوي چې راستا په دا مناظره شو زما باغه پاتې دا په یو ځای مناظره شو اوس په دې زما دا پتا وځه چې د ختم نبوت منکرین په دغه باندې بس ځان تیار کراشه بل خبره ته ما دا کړی و چې ته خپل 15 مشرانو نمونه مال راکا او راته و چې دا 15 مشران زما دي زبد دین به په مناظره کې انکار نه کوم یا لس مشران نه راکا ځکه چې ته دلته به صبر خان صدر پیش کوم ته دا خو هندو دا پکې نه ده امینو کاړو پیش کوم ته دا خو هندو دا پکې په جمعیت کې نه ده ځکه ستا مفتی بیت الله ولید چې څوک په جمعیت کې نه هغه سره مولان دي مفتی فرید دی لیکي چې څوک په جمعیت کې نه هغه کفر بواه کوي نو چې زره تکله تا د جمعیت نه وسنه خو هغه د پرتا کفر بواه ومنو نو چې ما راته حضرت ما د دې بارک دلته په دې کلیپ کې دا و چې د دې مشران نمونه دی راکې چې به انکار نه کوي نو دومره ستا حواس خراب شي دي دا غینه دا خبره جوړ کړ چې د ما ته چې د 15 مشران د لیکل لاواله چې زما مناظر دي مار دا وی چې د مشران نمونه دی راکې کم کم ته مشران غني او دې طرف ته 15 مشران نه کو دې طرف ته 15 مشران نه کوي 15 ته کاپنه دی ویلي تا دې خبره سمره وار پار دي سمره خطا شي دا خلک به خبري اوري خان نه به پورې پوښوي بیا و چې هغه ځړم مناظره خلکو ګتل دا او هغه مې یادوه هغه ځکه نه یادوم چې هغه ځړم مناظره موږ یادو نو ستا په پر حرونو مالګه جوړولي ظالمه هغه ځړم مناظره چې موږ یادو ستا هغه حشر په هغې کې شی دی چې ته یې زه جمعیتۍ نه یم زه جمعیتۍ نه یم سفر خان صفدر جمعیتین دی امینو کاړو جمعیتین دی دا مې هندوانو عقیدې دفاع وکړه ستا د عقیدې مشران دي که نه دي په هر ځای کې ته امام اهل سنت سفر خان صفدر دسې پلانې دسې بیا دې په هغه ټیم کې د عقیدې دفاع به دې وله کړې وه که نه نه د دې دفاع په ما باندې لازم نه ده پوه شوې بهر حال د بیا و چې ما کله د جمعیت نه انکار وکړو نو ته بیا ولې ما یادې جمعیت ولې یاده وکنه زه تازه کېدوم چې ته اوس هم ځان جمعیت ته منسوب کې زه تازه کېدوم چې اسماعیل تا را مخامخ کړی و په هغه کې دومره غیرت نشته چې مناظرې ته راشي که نه په سوات کې هغه زما سره په دې خبره لوس کړی چې حیات النبي په مسله باندې اتفاق کوو او په ایمان بن نبي بس رضا کېنم چې په نبي سلام ستاسو ایمان نشته دا لوز دماغ اغستی او که نشته د هغې باندې غیرت پکې و بیا تیار شوی دی د اوسه پورې هغه په دغه موضوع تیار نه شو او هغه تا را مخامخ کړی او ستا نوم به یې اغوستو نو ما به ځکه ته ټارګېټ کولی که نه چې هغه خاموشه شوی نو بالکل پیزا خاموش و موږ هم خاموش وو خو هغه را مخامخ شوی او تا دې ښکاره انکار دې نه کوو نو موږ هم چې دی بیا ته یادولې ځکه چې موږ ته پته وه چې دا ستا په مشوره لګیا دی سره د دې چې ستا پې دومره اعتماد نشته ځکه ته دا پته که نوم مې واغوستو شی بې اعتماده دی او تا ما ته ولي وکړه چې به زما اعتماد نشته نو موږ ځکه بیا ستا نوم اخیستی بیا دا خبره کوي چې امینو کاړوي چې دی پیر عزیز الرحمن ته کله کافر ویلي دا زما ذمه ورشو ته به درته ښیم
او هغه وړو کې اختلاف وو په خپل کتاب کې وته لیکل دي د بدعات سرپرست و دي چې د بدعتي ویل وړو کې اختلاف دی او وې دی و چې د بریلیانو او د جمعیتیانو اختلاف چې د حدیث دی لکه شافعي او مالکی اختلاف یا چې د صدور مذاهب کې اختلاف دی وې دا خبره د کفر ده او د نور الفاظ باندې ان شاء الله ته به وخمه په هند مناظره کې وکړه تیار شوي پوه شوي نو تا ما وی چې امین کاړوي دا پیر عبدالرحمن بارکه د کافر د بدعتي لپاره استعمالین کوي ما مشرانو د بدعتي وي خا کته وي چې وړو کې اختلاف بدعتي خو لپاره خوشته کنه کار بدعتي لپاره شته د کافر لپاره وته راځي کړه ده او باغې ته پويږي نو زبرته ان شاء الله وخمه بیا چې تاسو پنځپیران چې د مړی مخ غتل چې د بدعت دي نو د دې نه تین کار وکړه زبته د دیوبند علماء نه خیمه چې د مړی مخ خودل چې بدعت دي کنه اصل پتاو به وګوره تاسو دا وز سوات یو عالم چې دی مشر عالم دی شیخ سردار ولی دی که کتاب لیکل دی هغه هم دغه خبره کړې ده چې دا بدعت دی شیخ سردار علی که سنومی دی هغه کتاب لیکل چې دا بدعت دی د مړی مخ خودل سي بدعت دی بیا وی چې ما چې په کوم موضوعګانو مناظره کړې وکنه په هغه کې زما سره تمام مشران متفق استاد به سره څوک متفق دي ما ته وی زما په دې کې زما سره امینو کاړو دي چې کافر سره خان صاحب سره متفقي تاره ته وی چې کله سره خان صاحب امینو کاړو ته کافر ویلي امینو کاړو وی چې څوک وی چې معراج د انبیاء او شه د نبی سلام په شاته ولاړو په جسدي مثالی سره ولاړو په جسدي مثالی سره نو دا پټ سټیټ او ټلویزیون سره خان صاحب په جسدي مثالی سره ولاړو اوس دی یو بل ته کافر په دې راځي کله امینو کاړوي خبره صحیح شي نو سرپرست خان صاحب د ټلویزیون ته پیغمبر ویلا کفر ده کنده او کدا بل یا امینو کاړوي من دون الله من دونه و غیره الفاظ دي دا بوتانو د شاملول د عبد الله بن زبعرین د غټ کافرو کار دی د خوارج نه بدترین کافرو کار دی او سرپرست خان صاحب دروي سوق چې انبیاء ته نشاملي صرف پکې بوتان د عقیده کلمه ګو مشرک ته یو بل ته ویلي کنده ویلي دا برته نور په سونو زی وخیمه تا د دې کم دفاع کړ دا ماته مناظره کې د عبارت ویل تا د دې کم ځکه دفاع کړ وخه دفاع وخایا بهرحال زه چې کوم پتو لګوم باقي کې اسلام مشران زما سره متفق دي باقي دا چې زما مشران سره په دې خبره کې متفقون زه دا یو خبره کومه زما دا یو خبره یاد ساته چې تکلوي چې پنځپیران د قبر نه منکرین دي او چې کله مناظره کینې نو بیا نفس د قبر مسله پیش کې بیا کیفیت د قبر ده حالانکه په دې کتاب هغه لیکل چې کیفیت د قبر باندې فتوا نه لګي خو کته کیفیت د قبر ته چې تاسو په تدریس وخت په کیفیت د قبر باندې فتوا لګي داوا کوي چې دی نفس د قبر نه مني نو چې تکله زما د مخې داسې وکړي کنه به ته به وې چې ته وې چې کله ته وې چې تاسو تعلق نه مني دا کیفیت ته زه به ته به وې چې ته وکړي اقرار چې زما ټول مشران خنزیرانو زما ټول مشران زنديقانو او د دین خارج وځه په تاسو باندې دا تراتلو چې تاسو د قبر منکرین چې کوم دا نسبت کړی دی ځکه چې الته داوا دا ده چې تاسو نفس د قبر نه منئ او بیا کیفیت ذکر کوي هغه ان شاء الله به تاسو بیا وخمه ستایو مشران په ما باندې فتوا نشته او زه چې کوم فتوا لګوم د ستاسو مشران خیمه خپل زنیمه بیا دا وی چې بس دا خو تماته دا خو ماته د چیغه وهاله چې بس دا یو موضوع کافی ده چې بس عبارتونه بوایو بس صحیح ده عبارتونه بوایو ټیم ماته ته وایس کړي جواب راکا پیزولوسین او عبد نور دي زنه منم په خپل جواب راکا بس دا شو کله خط بن بوت موضوع نه کینی په دې کې نه چې تاسو صحابو ته علماء دیوبند ته کافر وي په دې وجه په خپل کافر یي که په دې باندې نه کینی یو موضوع ورته بلا موټا کم او بهر په حال دا موضوعګان شوي کته وي چې نه په عبارت مناظره کو بس سید ته زما عبارت وایا یو عبارت پوي زب دفاع کوم بیا به یو عبارت استایم ته به دفاع کې سالیس پناسي چې د کوم پوری دا یو عبارت خبر نه شي بل بنزو بس سید په دې کې به تختینو که په دې کې ته وته دا بس تاریخ ته زی ته د پیرنه پرېدم زبا د هغه شنده څنګه چې ابل پریم په زور راوستي وي او په زور د کور په مزغلول ان شاء الله دی پر د کور دروازې پوری به زغلومه چې بالکل توبه نه وستي کنه او دغه شان به ان شاء الله خلاصيږي نو بل خبر ته دا کړی د چیرې زبا عبدالرحمن عابد به دغه کوي پلانې به کلیپونه کوي رورا چې څوک را مخامخ کې را مخامخ کو زمونږ هم کشران شته کتاب عبدالرحمن عابد را مخامخ کې زمونږ مالکان شته جوابونه وکي خدا بستا شي کسي تا چې د مقابله نه ولې د کلیپ کوه زما په سید وس کلیپ وکړو چې کله ما مناظره سره وکړه به دالي ونه د موږ جواب نه ورکو اوس چې بیا را مخامخ شوي اوس ته پته ولګي جواب نه ما د مقابله نه مونږ کتا کشر مخامخ کو دا بستا شي کسي او چې تاره مخامخ کو بیا به موږ ان شاء الله هغه ته به موږ کس مخامخ کو بیا به دا هغه حشري ستاد نماینده لکه کم چې ستا کم حشر شو اخیره کې بیا دا سوال کوم چې ته وې چې مناظره موضوع صحیح نو مار ته وی چې موضوع هم دقه ده چې تاسو د ختم نبوت منکرین یې یا ته اصل موضوع درشن اصل موضوع ده چې تاسو د ختم نبوت منکرین یې ځکه دا خبره تاره وستو د نبوت دا خبره اوس په دې یو عبارت باندې بزته ته وخم چې ما په سونو
تقریبا 60-70 کتابونه ما صرف په دې باندې چې دی د عقایدو کتابونه واغستل. علم الکلام چې څومره کتابونه ټول ما په دې باندې تقریبا د 1,33,000 روپو کتابونه ما صرف د دې یو عبارت دپاره واغستل چې دغه تایپ تیرا کړي وکړم. نو دا زه ته ښیم چې دا د جمعیت والا عقیده ده، دا ستا د مشرانو عقیده ده، لیکن ته په هغې پوهه نه وې او تا د خدای نه خبره وتې ده اوس راځي. نو ختم نبوت موضوع نشي کولی، جمعیت والا په شان د ابوجهل مشرکان دی په دې راشه. که په دغې نشي کولی جمعیت والا علماء دیوبند ته کافر وي، په دغه وجه په خپله کافر دي، صحابو ته کافر وي، په دغه وجه په خپله به دا فتوا راجع کېږي. که په دغې باندې هم نشي کولی نو بیا به عباراتو ته لاړ شو. یو عبارت په ته زما وې، یو عبارت په زه ستا وې. په دې خبره پوهېږې چې ما عبارت وې ته دفاع وکړه په 10 منټه کې، بیا به زه په هغې کې چې اشکال په انوال شی بیا به درته زه هغه ووایم، ته بیا د هغې دپاره به ټیم مقرر کړو په اتفاق سره. نور که تا کلیپ کوه ما راته وایس کړی دی، هغه وایس ما شیر کړی په وټساپ باندې، تا د اوسه پورې جواب نه درکړی، دا ستا د شکست غټه نښه ده. بیا به راته زه نن وایس وکړم چې په دې موضوع باندې کښېنې. موضوع هم زما حقه زړه وه چې تاسې د ختم نبوت منکرین یې ځانه موضوع مه خوښوه چېرې علم الغیب راسره مناظره وکړه، په علم الغیب راسره مناظره وکړه، دا خو ته د ماشومانو خبرې کوې. نه، زه در سره مناظره کوم په دغې مسله باندې چې تاسو د ختم نبوت منکرین یې په شان د ابوجهل مشرکان یې. بس دغه اخرنۍ موضوعګانې شوي، رابطه به در سره وکړم. که د کلیپ کوو کلیپ به در پسې کېږي، که رابطې جواب دې راکړو جواب به در کوم، که کشر دې نه مخامخ کو کشر ته به کشران جواب در کوي. وما علینا الا البلاغ.